بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. د فصاحت لري تعریفونه بیان کړل، بیا د بلاغت تعریف، بلاغت متکلم او بلاغت کلام. نه بلاغت کلام کی خبره اتر وکړه چې بلاغت کلام څه ته ویل کېږي؟ کون الکلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. بیا په دې کې دا خبره وکړه لګنه چې حال څه ته وایي، مقتضى الحال څه ته وایي، مطابق د مقتضى الحال څه ته وایي. بیا وایي چې حالات مختلف کیږي نو مقامات د کلام هم مختلف کیږي. کلام د هغې په وجه باندې د حالاتو د وجې نه کلام مختلف کیږي. او بیا چې هر یو ځای د بل ځای نه، هر مقام د بل مقام نه جن دا مخالف ته مباین دی. به پرون سبق دا ویلو چې په کلام غشان اوچتیږي او ختکیږي، نه دا د اعتبار مناسب په خیال ساتلو سره چې کله ته د اعتبار مناسب خیال وساتې جو د کلام غ شان اوچت شي او چې ودی نه ساتو جو کلام شان چې د ختکیږي. او پرون بیا ویلو چې مقتضى الحال او اعتبار مناسب د باندې یو شی دی او په فصاحت باندې هم د بلاغت اطلاق چنده کیږي. اوس وایي چې ولهو طرفان مطلب دا دی چې د دې بلاغت کلام لپاره دوه طرفونه دي، یو حد اعلی دی او یو حد اسفل دی. حد اعلی دی ته ویل کېږي چې یو داسې کلام پیش کول چې لکه دا خلق د هغې د مثل له پیش کولو نه عاجزه وي، دې ته حد اعلی وي. پوه شئ؟ او خلق چې نه دا نشي کولی. او دویم نمبر چې نه هغه اسفل دی. اسفل چې لکه مطلب داسې خبره وکړي که نه که د هغې نه نور ښکته کېږي نو لکه بس په خبره باندې سړی نه پوهېږي، د ځناورو خبره ته جوړېږي، د ځناورو. پوه شوئ؟ او د دې په منځ کې ډېر شی مرتبې دي. اوس لکه د دې اسان مطلب دا دی، اسان چې لکه یو حالت داسې دی چې په هغې کې مطلب یو لس مقتضى الحال دی، لس مقتضى الحال دی. لکه یو سړی دی په هغه باندې غم هم راغلی دی او هغه منې هم نو غم پې هم راغلی دی او انکار هم کوي د دې نه، او بل چې نړۍ هم خبره تا غلط تسلي هم ورکوي. نو چې دته ته د ټولو خبر داسې کلام ورته وکړي چې د هغه یقین هم راشي، داسې خبر ورته وکړي چې د هغه انکار هم ختم شي، داسې خبر ورته وکړي چې د هغه تسلي هم ختم شي. نو موږ وایو دا حد اعلی د بلاغت دی. او چې داسې یو خبره ورته وکړي که نه چې هغه پکې د یو حالت پکې خیال ونه ساتي، نه پکې د دې خیال وساتي چې دا رقم دی، نه ورته د دې خیال وساتي چې یاره دا انکار کوي، نه پکې د دې خیال وساتي چې یاره دی خفه دی. خو داسې یو خبره ورته وکړي خلک وایي لکه دا څه سروی دی مړ بس جلیږي چې صحیح خولې ورځي هغه وایي نو دغه حد اسفل دی. اوس د دې په منځ کې ډېر شی مراتب دي، د دې په منځ کې ډېر شی مراتب دي. لکه مطلب دغه مثال چې ما ته ووایې د درې څلور حالتونه دي که نه، تا پکې د دوو خیال وساتو چې موږ وایي درمیانه کلام وکړو، د دریو پکې وساتو، د دوو پکې وساتو، د یوې پکې وساتو. خو چې د یوې پکې ونه ساتو دا حد اسفل دی. لکه پوه شو په دې باندې؟ اوس وایي کتاب ته ګورئ. ولها لبلاغت الكلام طرفان، د دې دوه طرفونه دي. یو اعلی دی، اعلی څه ته وایي؟ وهو حد الاعجاز، هغه حد الاعجاز دی. حد الاعجاز څه ته وایي؟ ان يرتقي الكلام في بلاغته الى ان يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته. یو کلام اوچتېدل په بلاغت کې دونه پورې چې دا د انسان د طاقت نه وځي او دا خلک عاجز شي د هغې د مقابلې نه. لکه موږ وایې قرآن دا معجز کتاب دی. قرآن دا څه دی؟ یعنی نور خلکو لره عاجزه کوونکی دی چې د قرآن مجید په بلاغت او د فصاحت کې هېڅوک د هغې مثل نشي راوړلی. دیو جن الله پاک په قرآن مجید کې چیلنجونه ورکړي دي. قل اے پیغمبر د خدای ته ورته ووایه لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. ټول قرآن مجید مثل پیش کړي کله انسانان ناجمع شي، پیریانان ناجمع شي، تاسو د عربو خلک یې، شاعران یې، ادیبان یې، فصحا او بلغا یې راجمع کړي د قرآن مجید مثل راوړئ، نه شو راوړی. الله پاک ورته وایي چې نشي پیش کولی. جو فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، یو لس صورت راوړی هغه د نه جوړ کړئ. چې یو لس صورت نشي راوړی نو بیا ورته بل چلنج ورکړو چې فأتوا بسورة من مثله، یو صورت راوړی، یو صورت. او یوازې تاسو نو ودعوا من استطعتم من دون الله، د الله نه ما سوا چې څوک غواړئ هله ځان سره راوبلئ او ټول ملګري شئ د دې قرآن مجید مثل پیش کړئ. پیش کولی شئ؟ وایي نه شئ پیش کولی. نو چې نه شئ پیش کولی نه دا قرآن مجید د معجز کتاب دی، ځکه دا د هغه اعجاز، دا د هغه بلاغت په اعلی مرتبه باندې، د بلاغت په
نو حد الاعجاز څه ته وایي چې دا یو کلام په بلاغت کې دومره اوچت شي چې هغه د انسان د طاقت نه بهر وي او خلق د هغې د معارضین سوي عاجز وي چې ځکه ورته معجز کتاب وایي که نه وما يقرب منه او هغه چې نږدې وي دی ته یعنی حد الاعجاز ته نږدې وي اوس دلته کې د ترکیب کړی دی چې لکه عطف على قوله هو وی دا دغه چې دی که نه وما يقرب منه دا په چا باندې عطف دی نو په دې کې خبره ده پوه شوئ دا وما يقرب منه په چا باندې عطف دی نو دوه قولونه دي یو د صحیح قول دی او یو د بل چا قول دی او د پای به کوي چې په دې کې نظر دی اسانه خبره ده وما يقرب منه دا عطف دی په هو ضمیر باندې پوه شوئ نو مطلب دا شو چې طرف اعلى او قریب من طرف الاعلى دا دوان حد الاعجاز دي حد الاعجاز دو سيزونه دي حد الاعجاز څو سيزونه دي یو طرف اعلى له او یو چې طرف اعلى ته سوي طرف اعلى مطلب یو څه لس مناسبتونه دي دا لسو د خیال وساتو دا حد الاعجاز دي دا نو دي په خیال وساتو دا تو دي په خیال وساتو نو وای دا غلکه حد الاعجاز اعلى مرتبه نه ده او نږدې ورته ده نو کدا ز په هو ضمیر باندې عطف کم نو بیا مطلب دا شي چې حد الاعجاز دو سيزونه دي حد الاعجاز څو سيزونه دي دوا کم دي طرف اعلى او قریب من طرف الاعلى دا دوانه سری حد الاعجاز دي او کدا د په حد الاعجاز باندې عطف کم لکه څنګه جو بعض خلکو کړي نبي مې مطلب دا راشي چې طرف اعلى حد اعجاز او قریب من حد الاعجاز دي الهغه پوښوي چې دا طرف اعلى نه ده دا هم حد الاعجاز ده او قریب دې ته کوم قریبي ناغه هم طرف اعلى ده دا خبره غلطه ده ځکه طرف اعلى یو څه کې دی شي فلا ولي صورت کې به حد الاعجاز دو سيزونه شي کم بشي طرف اعلى او قریب من طرف الاعلى او په دې دویم کې به طرف اعلى دو سيزونه شي په دویم کې به طرف اعلى دو سيزونه شي یو به حد الاعجاز طرف اعلى شي او یو چې کم دي د نږدې نه هم طرف الاعلى شي وای دا خبره په دې کې نظر ده دا غلطه ده ځکه طرف اعلى یو سيز چې دای په شان نور نشي کېدای کنه ځکه طرف اعلى تعریف موږ وکړو کنه چې لکه ټول مخلوقات دا غیر مثل نه عاجز وي په دې خبره باندې پوه شوي ها نو دی وی چې وما يقرب منه هغه لاول دا خبره کوي چې دا بچا باندې عطف دی نو عطف على قوله هو دا عطف دی پر قول المصنف چې هو له وضمير في منه عائد الى اعلى او وما يقرب منه کې چې کم ضمیر دی نو دا راجع دی اعلى تا نو معنی دا شو يعني ان الاعلى وما يقرب منه كلاهما حد الاعجاز چې اعلى او قریب من الاعلى دا دوانه حد الاعجاز دي لکه پوه شوي وهذا هو الموافق لما في المفتاح ودا مطلب موافق ده د هغه خبره کم چې په مفتاح العلوم کې لیکل لري وزعم بعض یارانو بګی دا ګمان کړی دی چې هغه سوی انه عطف على حد الاعجاز چې دا وما يقرب منه دا عطف دی په حد الاعجاز باندې والضمير عائد اليه او ضمیر دا راجع دی دیتا نو مطلب دا شو چې یعنی ان الطرف الاعلى هو حد الاعجاز د طرف اعلى حد اعجاز هم دی وما يقرب من حد الاعجاز او هغه چې نږدې دی دا هم حد الاعجاز دی نو دوی چې طرف اعلى سوزونه شول نو وفيه نظر بریګ سره نظر ده لان القريب من حد الاعجاز ځکه چې قریب د حد اعجاز نه لا يكون من الطرف الاعلى داني د طرف اعلى نه وقد اوضحنا ذلك في الشرح وبشرح متول کې ما ودا خبره وړي رخولي په وضاحت سره ذکر کړی دا ال دغه بيزان پوهه کنه پويږي تاسو به پوه شوي کنه په شرح متول کې دا خبره ذکر کړی دا نور پکې نشته ده چې کدا بمغه طرف اعلى دو سيزونه واغلو نو بیا بس نقصان براشي چې طرف اعلى یو سيز کې دي شي دو سيزونه نشي کېده الکه پوه نه شوي کنه واسفل او دویم لکه دی وله طرفان یو اعلى او یو اسفل له اسفل څه ته وای وما اذا غير الكلام عنه الى ما دونه التحق عند البلغاء باصوات الحيوانات ويلدو ها سور بوای سور غاچ موږ مطلب واځ کیږي بیا به نور چې لکه موږ وایو چې لکه موږ په سبق باندې صحیح پوهه کړي نلاول به موږ د سور د دارینه به جمله راو باسو درې په مطلب او بیا به داګه شرح ورستو کو نو چې تلکه هم کتاب دغه سور دی یعنی
مفتاح وي هم وصل لاندې دا مختصر معنی شرع وي نو لکه بیا به نه پوهېږي په دغه باندې نو ګوره موږ یو اسفل نو اسفل څه ته وایي نو موږ یوازې سور ځای وایي اذا ما غیر الکلام چې بدلیږي کلام عنه د دې نه الی ما دونه د دې نه قطع نو التحق عند البلغاء باصوات الحيوانات نو ملتحق بشي دا کلام یو ځای بشي دا کلام د بلغاء په نسبت د حیوانات سره اوس تفصیل درازه بیا راځي و دا ما اذا غیر الكلام چې بدل وی دا کلام بدلیږي دا کلام عنه د دې الی ما دونه د سره قطع الی مرتبه دا مرتبه نه وهي ادنى منه وانزل شاهد دین قطوي او کمزوري وي نو التحق و التحق یوزيږي سه یوزيږي ضمیر پکې دی کنه به التحق کې نو ضمیر او وصله التحق یوزيږي سو الكلام دا کلام وان كان صحيح الاعراب اگر کدا کلام صحیح الاعراب اعراب صحیح خدا بیا هم یوزيږي سره یوزيږي عند البلغاء د بلغاء په نسبانه باصوات الحيوانات فاصوات حیوانات باندې یعنی کوم چې انسان نه علاوه دي یعنی هغه आवाज التي د حیوانات هغه आवाज ده تصدر عن محالها چې صادریږي د حیواناتونه بعصب ما يتفق څنګه چې د متفق وي څنګه چې د خلیل راشي من غیر اعتبار اللطائف بغیر اعتبار د لطائفنا والخواص الزائده على اصل المراد او خواص زائده په اصل مراد باندې یعنی په اصل مراد باندې زائد خاصیتونه دا نه کوي لکه منګه یو سکاله کړه د چا پلار مړ دی مثال در کوم د چا پلار مړ دی او هغه ډیر زیات خپره ډیر زیات خبره او دې څه خبره چې لکه دا سم لکه مونږ وایو د غم نه مر کیږي ځکه چې خپل مرګ د مور مرګ دا ډیر زیات دی دې چې په غم کې او یو کس راشي او د سندره شروع کی چې شین اسمان زری غری او د سرودر ودناونه نو ستو وای چې لکه بل خو کسي خوا د ناس دی ولکه خدای دې ته بابر باکه تاسو څه ځان سروي وکړه ته سروي کې انساني ها دا هغه پلار مړ دی هغه خپره او ته د شین اسمان زری زری دی نو دا خلک مو وایي کنه دا څه حیوان غوندې زناور دی ها دا زناور ولې دی ځکه چې دا د اعتبار مناسب خیال ونه ساتو دا دغه حالاتو خیال ونه ساتو او بس یو بیډنګ غوندې خبره وکړه نو دغه د سارو خبرې کنه سارو چې څقلې راځي نو ساروي دې د ګوري چې هغه بس خلک ودره او خر هړیږي نو ځکه چې خلک ودره د خلکو خوب به خراب شي ساروي دی کنه وې نو دغه شان دي چې کم کس وې د اعتبارات او خیال نه ساتي او دا غي نخته شي نو بس دا کلام د بلغاء په نسبت باندې د حیواناتو د کلام سره یو دیږي نشوي پوه کنه وبينهما مراتب كثيره ويو د بلاغت د ټولنا اعلى درجه را یو د ټولنا اسفل درجه را په مینس کې په ډیر شی مرتبه دي لکه ما ته وی لس مقتضا دي لس اعتبار مناسب دي دا د لسونو خلل وساتو د اعلى ده د دریو دی په وساتو د ایوي دی په وساتو نو دا اسفل له او چې هغه نه قد جو بیا خو سره کلام بلیغ دینو د سره بیا کلام بلیغ دینو وېږي باندې او د دې په منځ کې ډېری مرتبه دي کله دوه د خیال وساتو د دریو د وساتو سلور د وساتو نو یې وبینهما بین الطرفین مراتب كثيره متفاوته مراتب کثیر د ډېر متفاوت دي بل جدا جدا دي په بلاغت کې بعضها اعلى من بعضين بعض اعلى دي بحسب تفاوت المقامات په اعتبار دا بدلیدو د مقامات او رعایت الاعتبارات والبعد من اسباب الاخلال بالفصاحه او لري کېدل دي د اسباب د اخلال بالفصاحه یعنی کم چې په فصاحت کې خلل جوړین لاغي اسباب نه لري کېدل دي وتتبعها وجوه اخر تورث الكلام حسنا ولدو وی بلاغت کلام خو دې ته ویل کېږي چې کلام د مقتضى الحال مطابق راوړل سره د فصاحت د کلام نه خو کله کله د سی وی چې دا کلام د مقتضى الحال مطابق په فصیح کلام سره راوړل شي خو د دې نه علاوه سنور اعتبارات دي چې دا غي په خیال وساتي نو په کلام کې خو حسن پیدا کوي اشته حسن خو دی خو نور وکه پیدا کوي چې هغه علم البديع دی چا سره خدا حسن جنن دا عارضی دی دا همیشه نه لکه دا ضروری نه دی کله راوړو جو خپخه کلام کو خلا پیدا کوي او کله را نه وړو نو څه نقصان هم نه کوي وتتبعها او ورپسې کېږي په دې پسې یا تابع وي د دې پسو بلاغت الكلام بلاغت کلام سره وجوه اخر نور طریقې سوى المطابقه والفصاحه چا د دغه د مطابقت نه او د فصاحت نه علاوه دي
چې هغه څه چل کوي تورث الكلام حسنا په کلام کې نور ښکلا او حسن پیدا کوي وفي قوله تتبعها وبتتبعها سر اشاره ده الى ان تحسين هذه الوجوه للكلام عارضي خارج عن حد البلاغه چې تحسين د وجوه د کلام د پاره د عارضي دی یعنی ذاتی نه دی د کلام حسن په سیوا کېږي او کنه نو کلام د دین علاوه حسن دی والى ان هذه الوجوه او بما په دې طرف ته اشاره ده چې انما تعد محسنه چې دا شمار لګي محسنه بعد رعایه المطابقه والفصاحه چې رسول دین چې دا مطابق وي او فصیح وي یعنی دا علم المعانی په طریقه سره به کلام فصیح کیږي د علم البلاغت په طریقه سره به کلام چې دا متصل حال مطابق کیږي او نور قلاو به حاصلېږي په سبب طریقه سره د بدیع په طریقه سره وجعلها تابعه او دا ګرځولي تابع د بلاغت کلام لپاره نه متکلم لپاره لانها ليست مما يجعل المتكلم متصفا بصفه ځکه متکلم په دې صفت سره نه متصف کیږي بلکې کلام په دغه وجوه سره متصف کیږي لکه پوه شوي البلاغه فی المتکلم د دې د متکلم تعریف کوه ما واړو شابه زر واړو